السلام علیکم ګران کتونکو تاسو نن سبا په سوشل میډیا ګورئ. نن سبا پاکستان کې چې کوم الیکشن شروع شوی دی، نواز شریف چې دی نو د هغه بیا د انقلاب خبرې کېږي. نواز شریف بیا راځي په څلورم ځل پاکستان کې انقلاب راولي. موږ سره حسن صاحب ناست دی، زموږ ډایرکټر نیوز دی، ډېر سینیر صحافي دی. تاسو به چې دی ویډیوګانې ګورئ د دې انقلاب حوالې سره. حسن صاحب السلام علیکم. سر د انقلاب حوالې سره راته ووایه چې نواز شریف بیا انقلابي سپیکینګ میکینګ تیار شوی دی، عوامو ته یې مخې ته پیش کړي چې دی به اوس چې دی د پیو د شاتو نیرونه جدي ګوره انقلاب او نواز شریف ما په خیال دا لکه ډېر پولز پارټ چې کوم دي که نه، ته لکه دا ویلی شي چې یاره نواز شریف چې دی هغه پالیسیز یو انکریمنټل طریقې سره هغه کوي شي، خو د انقلاب ټکو خو د هغه سره اخیستل چې کوم دی ما په خیال دا لګي، ځکه چې انقلاب خو انقلابي لیډر غواړي، انقلابي دغه غواړي. نواز شریف از نیور بین ریولوشنري. یوه بله دا ګوره نواز شریف خو چې د ریولوشنریز که ته ګورې، که نیلسن منډیلا ګورې، که باچا خان ګورې، که دا خلک ته ګورې، دوی خو په لسیزو کلونه چې کوم دي دوی په جیلونو کې تیر کړي د خپل کاز دپاره. نو د نواز شریف ټایپ لیډر یا پاکستان کې فور دیټ میټر ادر لیډر چې کوم دي ته دا نشي ویلی چې دا انقلابیان دي، ځکه د دوی د سره ایجنډا نشته. د دوی ایجنډا چې کوم دی الیکشن ګټل دي، د انقلابي ایجنډا الیکشن ګټل نه، الیکشن نه بیانډ چې کوم دی د قوم او د ملک چې کوم دی د هغې تقدیر بدلولي. نو I don't see any. موږ ته مسله ده سر زما غوندې کامل مضمون قوم دی. آی ټول د عرفان صدیقي لیکلي، د پرویز رشید لیکلي تقریرونه د نواز شریف ګوري، د هغې نه پس هغه انقلابي ګوري. ګوره پرویز رشید لا ویلی شي ځکه چې هغه نیشنل سټوډنټ موومنټ چې کوم دی د هغې حصه پاتې شوی دی او د یو انقلابي موومنټ حصه پاتې شوی دی. دا نور خو دا تا چې کوم یاد که عرفان صدیقي دی ټایپ چې کوم دی دا خو ټول هغه افیشل رایټرز دي، دې ته موږ افیشل سپیچ رایټرز وایو، یعنې سرکاري لیکوالان دي. نو د دوی په تقریرونو